اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو کتونکو او اوریدونکو ته یې زړه د کومې د سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما خوږو ملګرو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د کلونو راسره مو په خپلې علاقې کې د خیر ښېګڼې کارونو دپاره په وس مطابق باندې مو ملګري بلکې مله سهارا فاوډيشن هغه دپاره خپلې هلې ځلې کوي. د درو کلو نه مو په خپلې علاقې کې یو ملت بلډ بینک روان کړی دی. ملت بلډ بینک همیشه دپاره هغو مریضو دپاره چې کومو ته د وینې ضرورت هغو ته پرې وینې ورکړي. په دې کې اکسیډنټ وخت کې چې کوم خلک پرچلی شي، یو ډېر څو کاله کې ډيليوري بیماري شوې، یا دې نه علاوه د فایرنګ واقعه وشي، یو دې سراسر موږ په خپل علاقې کې داسې مریضان هم لرو چې هغه د کينسر مریض دی، هغه د تھليسيما مریض شکار شوي دي. یو 31 نه زیات موږ سره تھليسيما مریضان دي چې هغو ته په هرې میاشتې کې یو ځل، دوه ځل یا درې ځل هغو ته وینه لګېږي. او دا ټول هغه ماشومان دي چې دو خندانونه انتهایی د غربت سره هم مخامخ دي. نو موږ غواړو چې یاره دا ماشومان چې دا کوم مریضان دي دوی ته په ټایم سره او په صحیح وخت سره مو وینه ورکړو. دې نه علاوه ملګرو تاسو ته پته موږ په خپل علاقې کې اوس ملت ايمبولنس سروس هم شروع کړی دی. دې سروس په سره به هغه خندانونه چې هغه د خپل مریض د وړنې دپاره هغو سره روپي نه وي، یا هغه خندانونه چې هغه د وړنې دپاره هغو سره د پیسو ورکونې څه سهولت نه وي، نو داسې خندانونه چې هغه غریب وي او په هغو باندې زکوة کېږي. ملت ايمبولنس په هغو نه انتهایی په کم ریټ باندې، بلکې بعضې داسې کیسونه هم دي چې هغه مو پرې هم وړي دي او دې نه خپله به هم انشاءالله مو کوشش کوو چې هغه هم مو څه نشي ورکولی او هغه یې پټ کولی نشي، سپورټ کولی نشي، هغه به مو پرې هم بیا. نو مو د ایمبولنس سروس هم شروع کړی. دې سره مو پرژلي او په وخت باندې په ټایم باندې په صحیح هسپتال ته مو رسولي قابل جوړ شو. ملګرو مو په خپل علاقې کې انتهایی زیات یتیمان لرو. دا یتیمان همیشه دپاره د سبق سره سره د تربیت نه هم محروموي. موږ غواړو چې د موږ علاقې ماشومان د تربیت سره سره تعلیم هم حاصل کړي، چونکې په خپل علاقې کې د یتیمانو دپاره یوه اداره نه لرو. نو موږ غواړو دغه یتیمان په بهر، په پېښور او په اسلام آباد بیس باندې چېرته هم چې د یتیمانو دپاره کومې ادارې یا کوم سکول نه جوړ شي هغو کې د هغو دپاره اډمیشن وکړو. دا ټول نه ضروري دا ده چې کله هم یتیم اډمیشن دپاره د هغه ډاکومنټ پکار وي چې هغه جوړول دلته یو کونډې دپاره یو یتیم بچي دپاره ډېره مشکل کار وي. نو مو په خپله هر کلي کوشش دی چې مو خپل علاقې نه 100 یا 10 یا 40 یتیمان تېرو. دې ځل هم مو تقریبا 20 نه اباو ماشومانو دپاره مو لګیا وو، د هغو ډېټه مو راټوله کړې، د هغه په ډاکومنټیشن باندې کار دی. انشاءالله ډېر زر به هغه مو په دغو سکولونو کې هغو ته اډمیشن هم ممکن کوو. د دې نه علاوه ملګرو دا ټول چې څومره هم خیر ښېګڼې کارونه دي دا د خلقو په تعاون سره چلیږي. په خپل علاقې کې داسې خندانونه هم لرو چې هغه هره کم مشکلو سره مخامخ دي، د غربت سره هم، د بیماري سره هم. او تاسو ته پته چې مله سهارا فاوډيشن همیشه دپاره هغه مریضان چې هغه دماغي طور باندې د هغو کمزوري شوي یا هغه د کاله دپاره مسالې جوړوي، د هغه مو هم علاج دپاره بیا د هغه باندې څومره هم خرچه کېږي هغه هم مله سهارا فاوډيشن طرفه مطلب هغه سپورټ کولی شي، هغو ته مو خرچه برداشت کوو. ملګرو دا ټولې کارونه یا ټول خیر ښېګڼې کارونه دا تاسو په تعاون سره ممکن دي، د هغو خلکو په تعاون سره ممکن دي چې څوک زکات او خیرات ورکولی شي. او دغو ټولو کارونو باوجود چې دا مو روان کړي مو ته مشکلات هم شته، د پند هم شته او مو باندې څه لږه ځږه قرضه هم د چا شته او مو غواړو چې هغه قرضه هم مو لاندې کړو، د خپل کوم خیر ښېګڼې کارونه چې همیشه دپاره جاري وساتو. نو ټول هغه ملګري چې هغه مو اواز واوري، که هغه دلته دي او که هغه مسافر دي، ورونو مو همیشه دپاره کله هم چې د زکات حساب کوو نو مو دا احساس مو سره وي چې مو خپل خاندان کې زکات ورکوو. دا صحیح خبره هم دی د اسلامي په نظر سره هم. خو بعضې ځنه داسې ادارې وي چې هغه د هر یو کور حصه وي، هغه د هر یو معاشرې حصه وي. ملت سهارا فاوډيشن یا ملت بلډ بینک دا د هر یو سړي د کور یوه حصه دی، دا د هر یو د خاندان یوه حصه دی. په واجب دي چې هر یو کور کې ډیلیوري کیس پېښېدلی شي، هر یو کور کې زخمي پرژله پېښېدلی شي، هر یو کور کې تھليسيما مریض یا د کینسر مریض پاتې کېدلی شي. په دې صورت کې ملت سهارا فاوډيشن مو تاسو مشترک یو فاوډيشن دی، دا مو تاسو د هر یو د کاله د هر یو د فرد یوه حصه دی. غواړو چې څومره هم خلک زکات ورکولی شي، خیرات ورکولی شي، تاسو مو سره په خپله هم رابطه کولی شو. موږ تاسو ته خپل نمبر پرېږدو، تاسو ته موږ خپل یو بلډ د بینک اکاونټ نمبر هم کېږدو، تاسو مو ته په بینک اکاونټ باندې هم رسولی شو. او دې نه علاوه تاسو مو بلډ بینک ته تشریف هم راوړلی شو. مو بلډ بینک په ساده کې په انیس هسپتال 2nd فلور کې مو دفتر دی، تاسو دلته دوره هم کولی شو، ویزټ کولی شو، مو کارونه لیدلی شو. داسې څومره هم مستحق خلک دي چې هغه زکات ورکولی شي. ټولو ته مو اپیل دی
تاسو مله سهارا فاوډيشن سره خپل زکاتونو کې حصہ ورکو د سره د علاقې هغه خلک هغه خندانونه څنګه مو تاسو تعاون لپاره منتظر دغه به مو امداد کو ان شاء الله. ډیر مننه، خوشاله باد، بریالي اوسئ. روی دا خور خانه تا مصطفی خانه سلام علیکم ملګرو. نن مو سره ورته تقریبا څلور ماشومان دا دی، یو بل هغه کې دی مو سره تھليسيما مريضان دی رجسټر او کوم سره دوه کوم کیسه دی دا